زما نوم کامل خان دی. بنو نه مونږ راغلي یو. هلته بنو کې مونږ مطلب چې سوویت یونین کم ټایم نه اټیک کړی دی، هغې ټایم نه مونږ راغلي یو دلته یو. ما خپل هم شکر الحمدلله بي اس پولیټیکل ساینس مې وکړو. زمونږ نور وروڼه چې کوم دي هغې هم یو بي اس آنر وکړو، بل هم چې کوم دی هغه هم اف ای کړې ده. پلار هم په یو خوا باندې معذوره دی، هلته په هغې ټایم کې ورته بم بلاست شوی و، په هغې کې معذوره شوی دی. دلته هم سبق وویل. افغانستان کې مونږ پکتیکا زمونږ ولایت دی اورګون ته، او هلته کې هم زمونږ څه داسې برابر سیسټم نظام څه نشته، بس د الله هیله ده روان یو، ځکه چې نه کور شته نه ځمکه شته، هېڅ هم نشته. او دلته کې مونږ په پردۍ کورونو کې وخت تېر کړو، او شکر الحمدلله مونږ ته چې کومو خلکو مینه راکړه، کم زمونږ ته ریسپیکټ وشو، کم زمونږ امداد وکړو دلته خلکو، هغې مونږ ډېر زیات شکرګزار یو، ډېر زیات مونږ ورنه مننه کوو. کوم معلومات دي هغې کې دا خبره شته چې ډېر شیان داسې خاص کار چیني چې کومه ده، وریجې شوې، او داسې اوړه چې کوم دي یا نور سبزي سامان چې کوم دی هغه هلته ګران دي، هلته ګراني ده زیاته. او په ټولو نه هم غټ مشکل چې کوم دی هغه زموږ دپاره روزګار دی، او د سرپناه ځای زموږ دپاره نشته. نو موږ ټولو ته د درخواست وکړه، دلته څوک پاتې دی او که هلته دي چې دې ته خلکو غم وخوري او دې خلکو سره رویه ښه وشي، او مایوسي ښه زیاته مایوسي ده، ځکه چې هلته زموږ نه روزګار شته، نه زموږ د سرپناه ځای شته، نه نور موږ ته داسې په سترګې سره راځي چې هغې کې مونږ ووایو یا زمونږ مستقبل به صحیح سټیبل به شي، یا به مونږ مستقبل کې به څه مونږ مطلب زیات څه کوشش به وکړو. داسې ده چې اوس وخت په کار دی چې مونږ هر سړی د موجوده چې کوم وخت وي هغه مونږ د اسلام هم مطلب په هر لحاظ مونږ مسلمانان یو، اسلام مونږ اول ټچ ورکوو که نه، هغه کې مونږ ته اجازت دی چې تعلیم که نر دی او که ښځه ده هغه د تعلیم وکړي. بالکل که دوی څه وایي چې مونږ کوم نظام جوړو ورته، بالکل دوی دې ورته نظام برابر کړي، دوی دې ورته برابر کړي، خو د چې کوم زموږ خویندې دي هغې ته د تعلیم زمینه برابره کړي، هغې ته د مشکلات حل کړي. او زموږ چې کوم وړ ماشومان وو هغه هم اوس د بله ورځ چې مونږ راتلو هغې ته هم سرټیفکټان واخیستل، ځکه چې یو په دریم کې یو کلاس کې وو او بل په اووم کلاس کې وو، بس هغې ته مونږ سرټیفکټان واخیستل. مونږ شکر الحمدلله. ما خپله مخکې ما وویل چې مونږ چې څومره هم 15 وروڼه یو هغې ټولو مونږ تعلیم شکر دی او یو حده پورې جاري هم ساتلی دی. زما نوم حذیفه دی او پاکستان کې تقریبا ما پیدایش هم پاکستان کې شوی، پلار مې چې راغلی تقریبا 43-48 سال کېږي چې دلته راغلی دی، او پاکستان کې مونږ په بنو ضلع کې اوسېدونکي هلته وو. او افغانستان ته چې ځو بس سب وخت کې راځي نه راته نه مو څه لیدلي نه کتې، توره شپه روان یو، دا سم په سترګې په نظر مونږ ته څه نه راځي. بالکل ولې نه پرېږده چې ډېره زیاته مایوسي ده. مونږ هلته چې ځو که نه روزګار شته، نه مونږ سرپانه شته، دا ډېره زیاته مایوسي ده. مونږ ته څه په نظر نه راځي چې روزګار نشته دی، تعلیم هم داسې تعلیم دی چې هغه هلکان ول خو مقدم راسنه څه گزاره کوي، او خویندې ول چې دی هغه ډېر زیات کمزوری دی. چیلنجز ډېر زیات دي، که ووایو که نه یو بېروزګاري نه که نه بېروزګاري هر طرف ته ده، مهنګایي ده، تعلیم هم بند دی. مونږ داسې واړه ماشومان دي که نه هلته داسې ده چې علاقې چې دي که نه یو خو فیسیلیټیز ډېر زیات کم دي، هغه دې نشتون برابر دي. په دې چې اوس که ښار وي که نه ښار علاقه کې دومره څه ناڅه بیا هم هغه میلاویږي، خو دا چې دي که نه ډېر زیات غریبانان خلک دي، د لاس خو مزدوري کوي، هلته چې بیا لاړ شي که نه هلته به دې ته ډېر زیاته مشکله وي. په دې چې مونږ خپله علاقه چې ده که نه افغانستان کې ورګون علاقه ده، هغه داسې ده چې ناپسندیده علاقه داسې هغه نه ده، نه ترقي یافته نه ده، څه روزګار مزګار نشته پکې. مونږ ته روان یو، بالکل هم داسې ذهن ته څه نه راځي چې زه به هلته څه کوم، په دې چې څه زه نه وینم هلته په روزګار څه طریقه نه وینم، په دې چې نشته څه روزګار طریقه نشته. صحت نظام خو که ته ووایم که نه هغه چې نشتون برابر دی. په دې چې مونږ دلته چې کوم صحت سهولتونه دي، ډاکټران دي، هسپتالونه دي که نه کوم ایډوانس لیول باندې دلته خبره ده، هغه چې دا هلته بالکل په نشتون برابره ده. هغه چې دا په سټي لیول کې څه ناڅه به ګزاره وکړي، او کلي علاقې چې دا هلته کې او هلته کې ډېر فرق دی. دلته کلي علاقې کې هم تا ته ښه فیسیلیټیز میلاویږي، هلته چې کلي علاقه چې ده که نه کې تا ته داسې فیسیلیټیز نه میلاویږي. او صحت حوالې سره خو بس داسې ده که نه چې ډېره زیاته کمزوري ده.